چا چې کفر کړی دی هغه پیدا ورکوم لکه پیدباز لکه د دنیا منفعت که ډېر شي بنګلو کې اوسېدلی شي په موټر کې ګرځېدلی شي او کارخانې شي او حکومتونه چې لکه نن سبا کافر ته ګورې په مقابل د منفعت د آخرت کې قلیل والمتاع الدنیا قلیل ومن کفر فمتعه قلیل فی الدنیا چا چې کفر وکړه فمتعه قلیل فی الدنیا پیدا ورکوم په آخرت کې به نه وي د قلیل نه مراد منفعت فی الدنیا شک نه چې منفعت د دنیا قلیل دی بنسبت د منفعت د آخرت باندې فمتعه ځکه دا نیس نابود دی ګرځي فمتعه قلیلا پیدا ورکوم هغه طرف شامل کا حدیث کې راځي خلت به تمام شي حدیث کې راځي چې کله یو دنیادار ته چې په دنیا کې نافرمان دی او هغه له غفور جهنم کې ورکی هغه ته ول چې تا خوشالي چرته لري هغه به ما رہے ما هیڅ کله خوشالي نه ولېدلې هغه ټول دنیا خوشاله نه دنیا پولاونه د دنیا غډانو دنیا چې منظور چې بغیر زیاده د مجا بغړي هغه ټول باندې اسلام وضو ګرځي یو فقیر مؤمن ته چې کله غفور کړي چې په جرت پر نعمتونو کې هغه ته ول چې هر رہے ته بو سنقط چاته چې تکلیف دې درې کو دې نه درغه الله ما رہے ته بو سنقط الله دې تور سي قسم په خدای ما ډول تکلیف دې درې هغه تکلیفات چې په دنیا کې فقیر مؤمن باندې چې دا بالکل نه اسلام وضو ګرځي ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقر زمانہ د فقر مختار کوي او حتی چې ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها راويست یو لنګ او صادر غریزان غریزن او دانګي جایزه یو پیل لنګ او یو پیل لنګ راويست او کسان ملبدا یو صادر چاغي د ټوکري ګندل شي وي د لمتي په شان دي پیل ګرځیدل او قسم په خدای جناب رسول الله روح په دې کې خطر راولي مخصوصي مقصد مې وي چې هغه باندې تکلیف را دی مقصد ترغیب دی مینات په دې باندې چې دنیا دې بذرت مختار کړي نبی رسول الله مرتدي پر راغله دي دا وخت دی وجنونه چې نبی رسول الله غریب او دنیا سره مال ډیر شر راغله بیت المال لګو ډیر مالونه راغله کې نبی رسول الله د دنیا سره د عمر تعلق معمولی ساتو د صرف د فرض په بنا باندې ځکه دنیا باندې ډیر لګ دی ومن کفر فمتعه قليلا چا جو ورکه په دور کومه ته درښانې په دنیا کې ثم استره الى عذاب النار راکاګم هغه عذاب د جهنم ته به سن مسیح بزید رجوع د جهنم وایز يرفع ابراهيم القواعد من البيت دا بیت الله جوړ شوی د توحید تاسو بګوي شرک یسا هغه مشر او تاسو مقتدا چې تاسو شخص مسلم غنئ وایز يرفع ابراهيم القواعد من البيت یاد تاسو ټول ابراهيم علیه السلام معلومی چې مکه بنا د بیت الله وا سیدی تقریبا ذکر کی لس بناګانې نه دا هغه د نه مطابق یو بنا د نو قبل کو دې بنا د آدم علیه السلام درې بنا د اولاد آدم علیه السلام سلام بنا د اعمال قوم بنظم د سنت ابراهیم علیه السلام بنظم بنا د اعمال قوم او شپږم بنا د جرهم او بنا د قریش او اتم بنا د عبد الله بن زبیر نهم او اتم بنا د حجاج دا بناګان ذکر کوي و اذ ابراهیم القواعد من البيت یا تاسو کې چې تور ابراهیم علیه السلام صادونه د بیت الله اسماعیل علیه السلام او دا دعا به کوله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جماعت جوړه د خدای رضا لپاره دعا وکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے رب زمونږه قبول کې زمونږه اے کنه د عمل قبول کې زمونږه د عمل چې صاحب اور جوړول دي انك انت السميع العليم کنه ته یو ریدون کې خو بار سمانه علما ذکر کوي محدثین مفسرین چې بهترین بنا په دنیا کې بنا د بیت الله دا هیڅ یو بهترین بنا بغیر د بیت الله بل نشي ولی وجه به تر دیا دارا چې عامر الله دې په دې باندې امیر په جوړولو د بیت الله باندې الله دې او انجینیر جبرئیل علیه السلام دې مانی او مصری ابراهیم علیه السلام دې هغه مصدر اسماعیل علیه السلام دې نه بهتر بنا چرته کېږي چې دې باندې عامر الله دې انجینیر هغه جبرئیل علیه السلام هغه تاګو غزاري وا مصری او بنا کون کې ابراهیم علیه السلام دې مصدر اسماعیل علیه السلام جواب ټور کولا ابراهیم علیه السلام یو خدلا عبادت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے رب زمانہ قبول کې زمونږ د عمل تیار دن کې دار چې تاسو کا خاص کوم چې تیار ګردن کې دار چې په بار سمانه ربنا وجعلنا مسلمين لك اے رب زمونږ تابعدار د حکم سا اسلام په معنا د اخلاص مرادي ابن لمباري ذکر کوي معنا دا چې په سر کې وګړه زمونږ خالص عبادت دون کې صادق فار من ذریتنا امه مسلمه لك وګړه د اولاد زمونږ یو ټوله تابعدار د حکم سا یو ټوله خالص عبادت دون کې سا واینا مناسکنا او کې موږ ته افعال د امور د عبادت افعال د عبادت نسک عبادت ته ویل کېږي ناسک معنا عابد دا اطلاق کېږي په افعال د حج باندې واینا مناسکنا او کې موږ ته افعال د
الحج وتب علينا مهرباني کې بابن باندې انك انت التواب الرحيم کرم ته بقرون کې مهربان دا امر ثاني مسلم چې دا پیغمبر مبشر د ابراهيم عليه السلام دی او داغه دعا قبول شوی دا تاسو ولې خلاف کوي حالانکه تاسو پر ابراهيم شخص مسلم دی وباسنا ربنا وبس فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم کله چې ابراهيم عليه السلام بیت الله جوړ کا بیت المقدس جوړ کا داغه لپاره مدرس د معلم سوال کوي چې الله صاحب حکم بیت المقدس جوړ کو زیر فاد معلم ضرورت دی د معلم سوال کوي او د معلم وظایف کوي داغه پیغمبر داغه معلم د مدرسې داغه وظایف کوي یو دې به کوي ربنا وبعث فيهم رسولا منهما اے رب زمون غراولې کې پدې کې او پیغمبر چې دې د جنس نه وي د دې د لس نه وي چې دې پر سال باندې د خبره کې وظایف یو دې فعالیت لو دا اول جماعت په اسلام کې دا نصاب اسلام دی بیان د نصاب اسلام دی اول جماعت په اسلام کې څه چې دی هغه لفظي قران یې ذکول یتلو علیهم آیاتک چوري په دې باندې ساتون د اول جماعت چې اول په اسلام کې ضروري لفظ د قران کریم یې ذکول یتلو علیهم آیاتک د دې اے بی سی ډی یتلو علیهم آیاتک چوري باندې دې باندې ساتون دې موظفه ويعلمهم الكتاب کله چې لفظ یې ذکر به معنی ذکر ويعلمهم الكتاب کایبدی تمہاری دی کتاب درې موظفه او درې جماعت والحکمه حکمت کے مقابل دی کتاب ذکر شي ابن کثیر ذکر کی مراتب سنت دار امام شافعی رحمت اللہ علیہ الرسالہ کے ذکر کے الحکمت السنہ کایبدی دی کتاب قرآن والحکمه درې موظفه والحکمه کایبدی دی سنت ذکر سنت شارحۃ الکتاب کایبدی دی سنت اور تعلیم الکتاب مقصد بچي د تعلیم السنت مقصد بچي داغه مقصد ذکر کی ويزکیهم د تعلیم الکتاب تعلیم سنت مقصد دا یزکیهما باقی بدی دنا کار اخلاقنا دنا کار معاشرینا دنا کار اعمال دنا کار عقیدنا اصل مقصد تعلیم القرآن اصل مقصد تعلیم سنت تزکیہ د معاشری تزکیہ د اعمال تزکیہ د عقائد تزکیہ د اخلاق اصل مقصد تعلیم دار وسم خلق تعلیم د قرآن سنت کوي امتحانات ور کوي ایم اسلامیات کې ور سره فار د حصول د ډګری د فار له صرف د حصول دا کوم چې نو شته جوړ شي دي دا کې دا امتحانات ورګي صرف د فرض حصول دا یا د حصول ډګری د فار د له فار کوي ایم اسلامیات پاس له هرار کې کوناټي د جوګر د خرو کوناټي دا یو شانتي او چې ګری ته وګره د خزا د مخ یو شانتي کوي دا ایم اسلامیات پاس له اسلام په کې ظاهري نه قانونو باطن کې وځي هغه ظاهري نه د اسلام چې به دا شعار چې اسلام دی هغه په کې نشته څنګه دی ایم اسلامیات فاتح ابي حسن جامع ازهر والا چې بخاری د ګینې نیو ګره خړلې نیو جامع ازهر والا اداره جامع هر پاسه دا غم کوناټي د خلو په شانتي او دا یې په شان د خو زبانه هغه ظاهري شعار د اسلام په کې موجود نه وي دا تعلیم د کتاب او سنت دی تعلیم د قران سره د دې لپاره دی یزکیهم نو د حسود د فائدې لپاره دا مقصد دی یزکیهم چې تسبیح وکړي دي تزکیه وکړي دي په بعد اخلاق او په بعد اعمال او په بعد معاشري او په بعد عقیده اسلام دا وظایف د پیغمبر شو وظایف د معلم شو محتمل فقار سره محتمل چې مدرسه جوړ کې فقار جلاوت کې دا کارونه کوي لفظ قران په کې به کې جماعي د قران کې سنت د حدیث حکم فنون چې خدمت د قران کې ناغه نحو صرف نور فنون هغه په کې هغه خادم دي اصل مقصد په کې سره دی تعلیم د قران سبا وګورئ نو تعلیم د قران په کې شدا صرف د شاعت مدرسې دي چې الله دې فضل کړي چې هغه کې قران او سنت د دې شته چې قران نور الله امر کده هو هغه په اول کې د ټول مدارس وګرځیدم او مهتم ته ویل چې زبا د خدای د فارې یو غنټه ماته راکې او په دې کې احساس نه قریب هیڅ څه ونه وړي چا ور زین ور کړي یا چې دا لپاره یو وړه مدرسې به جوړ کړو دا غیر الله دنیا ته حد ورسه وړه مدرسه دارو صداوت جوړ شوی دا روس سره جوړ کړو جو فات کې د په دا وخت نور وړو کېځاو لیکن دنیا ته د قران څخه ورسه ولا او د سیاق دی او زکیهم چې واقعي بدل نه کار ما شي نه انک انت العزیز الحکیم یقینا تی زور ور ذات قادر پدا سے پیغمبر علی قربانی الحکیم حکمت والا ذات دی فراغله ذات سے پیغمبر کی حکمت ته دا داؤد ابراهیم نے کله قبول شلا تقریبا کم 3000 کال بعد نه تا کم درې دا سره چې توسه سوال چوت کې سم دسته چې په خبر الله صاحب ګندر کې ناسه دا ابراهیم علیه السلام دعا وسه کم 3000 کال بعد قبول شوی دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم انا دعوت ابي ابراهیم زه
دریم دعا قبول شوی د ابراهیم علیه السلام چې زماده به ست سوال کړي جناب زمانی دعا الله ابراهیم علیه السلام انا دعوت ابي ابراهیم. دریم دعا قبول شوی د ابراهیم علیه السلام ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه استبهام متضمن معنا د انکار نه معنا دار اعراض نکي د دین د ابراهیم علیه السلام چې مسلم شخص ہے عند اليهود والنصارى کې بیا اعراض کی داغیر دین نه اعراض نکي د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفه نفسه مگر الا من احمق نفسه معنا دار مگر جزار فزور به کو کړي الا من سفه نفسه مگر تو چې به کو کړي خپل ځان درام مې کو کړي احمق سفه احمق نفسه اعراض نکي د دین د ابراهیم علیه السلام نه هیڅ منازو چې به کو کړي او کم کړي خو کم انسان بد دین د ابراهیم علیه السلام نه کوي اعراض وکړي الا من سفه نفسه احمق نفسه چې کول به کو کړي خپل ځان درام ولقد استفاه احمق نفسه كما قال ولقد استفيناه في الدنيا ولقد ابراهيم عليه السلام جوړ کړو په دنیا کې د منزل لپاره وانه في الاخره من الصالحين اخرت کې به د ډلې د کار نه من الفائزين اخرت کې من الصالحين د ډلې د کار جن کارنا اذ قال له ربه اسلم یا کته وکړه چې د طرف د اسلم تابع شه حکم د الله خالص کا خپل عبادت د فرض الله قال اسلمت لرب العالمين ولی ابراهيم السلام تابع د حکم د خپل رب او خالص کړي د خپل عبادت د فرض آزاد جو ټول جهان فارون کړي او صابع ابراهيم د دریم امر مسلم چې دا توحید د ټول بیا مصابيح انسان دا شخص مسلم زین لكم اي يهود اي نصارى اي مشرکین به تاسو خلاف د دین ولي کوي او صابع ابراهيم بني يعقوب وسید کړه په دې کلمې توحید باندې ابراهيم السلام فرض امرتا يعقوب عليه السلام فرض امرتا دا بیان د وسید ویری کوشید یا بني ان الله استغفر لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اے بچو زمانه الله مغفر کړي د فارس دین الدين هغه دین توحید فلا تموتن الا وانتم مسلمون وبره تاسو مگر چې تاسو تابعدار د حکم د الله یې تاسو خالص کوونکی خپل عبادت د فاد الله او کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت نو چې ابراهيم عليه السلام ځان يعقوب عليه السلام په حين قرب الى الموت کې زابر نه ډیروي اخلي ام کنتم شهداء تاسو حاضر وکړه چې حاضر يعقوب عليه السلام الموت اسباب الموت چې حاضر يعقوب عليه السلام اسباب د مرګ او قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ويل قل زامن تاسو عبادت وکوي تاسو په سمانا قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق واسحاق اله واحدا ويل زامن من بتاب عبادت کو د بلاد زال حوض لهلاسا لهلاد بلارو ساج ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام دالي ملکان غنو کيو اله واحد ادم الغار يو ونحن له مسلمون دا جملي صبر غني توحيد نحن له مسلمون نحن له عابدون ونحن له مسلمون من یو خالص د الله لپاره عبادت کول کی او تابعدار د حکم د الله تلک امه قد خلت لها ما کسبت دغه جماعت چې شوی دي لها ما کسبت دغه لپاره بدل د اعمال چې کړی ولکم ما کسبتم رد يهود باندې يهود بداویل چې زمونږه لیکونه ابيات شوی دي ابيات شوی دي موږ مخامخ جنت نظر کوم کې ذکر کړ لید خجل الله من كان هو الانصار نحن ابناء الله واحباؤه لن تمسرنا الا ايام بعدها تلك امه قد خلت منها دغه امت جماعت چې شوی دي لها ما کسبت دغه لپاره بدل د اعمال چې کړی ولکم ما کسبتم فاسس بدل د اعمال چې تاسو کړی دا اذو فلامل بارک راځي حاصل دار ولا تسلم ما كانوا يعملون تاسو ته مو ځي هوا اعمال دایږي وقالو کور به دعوت ورکې د يهوديت او د باطل دین وقالو كونوا هودا او نصارى ويهود شي يهوديان وای نصارى نه هر یو خپل ملت ته دعوت ورکې باطل دین ته دعوت ورکې د قانون سبا هر څوک باطل دین والا امریکا خپل دین ته دعوت ورکې چې دا دین صحیح دی او دغه خپل دین ته دعوت ورکې چې دا دین صحیح دی بني اسرائیل هودا خپل دعوت دین ورکې وقالو كونوا هودا يهود شي يهوديان او وای نصارى شي نصارى تحت ذل څنګه چې مخکې ذکر کړ دعوا چې دخول جهت منحصر دی په وجود سره غوري دانګه دا داور دي چې هدایت منحصر دی په وجود سره غوري دا داوی دواړو باطل دي شي يهوديان تاسو نه آیا شي نصارى او للتنويه ان نصارى دعوا دا چې تحت د يهود دعوا دا چې هدایت منحصر باليهوديت د نصارى دعوا دا چې هدایت منحصر بالنصرانيت قل بل الذين كل چې باطل دین دعوت ته درکړي شي نو ته چا ودا هو خبر کې قل بل ملت ابراهيم نتبع ملت ابراهيم حنيفا موږ د يهوديت نصرانيت تابعدار یو موږ تابعو د دین د ابراهيم عليه السلام او ابراهيم حنيفا چې ولې دغه په توحید باندې او ترکه د هر قسم شرک نه ودل کې حق باندې او ترکه د هر قسم باطل وما كان من المشركين تاسو مشرکین دي وقالت
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وما كان تاسو دعوة غلطنا وما كان من المشركين نود مشركانا قولوا آمنا بالله کلچ يهود دغه باطل دین دعوت ورکی تاسو مقابل کی چغه وای داغي قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وای موږ ایمان اورې په الله باندې دغه وحدانیت او په کتاب جاری کړی شی موږ ته او په کتاب جاری کړی شی ابراهيم عليه السلام کوم سیدی اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام او کوم بنا اولاد دغه دوما او موسی او کوم کتابونه جوړ کړی شی موسی عليه السلام ته جواب تورات دي ساره سب د انجیل دي او ما او چې نبیونه او کوم کتابونه صاحب جوړ کړی شی نور بیا طرف د دین لا نفرق بين احدهم ذلك بشاد يهود النصارى امریکا يهود والنصارى موږ به تل کو فما به دیو تر د انبیاء علیهم السلام کی بټوري باندې مان راوړل د يهود فرق کوي چې په نبی رسول الله باندې ساره سلام باندې مان راوړي نصارى په ساره سلام باندې راوړي هو لیکن په نبی رسول الله باندې مان راوړي ونحن له مسلمون موږ یو د الله د حکم تابعدار ان امنوا بمثل ما انتم دمر بشا چې ایمان د صاحب معیار د فاد ایمان د خلق له او دا سبب د هدایت معیار د هدایت ایمان صاحب وان امنوا بمثل ما آمنتم اشکال ظاهر دا باندې دیږي چې په مثل د الله باندې د الله په مثل نشته دی دغه څنګه مثل شی و د جواب تقریبا د ترجمه ظاهري دی مدارس ذکر کوي یو دا چې دا ما مصدری دی او د فین امنو ایمانا مثل ایمانکم بزایدرا فین امنو ایمانا دا مصوب صفات فرد و جمع و مصدر محذوفه فین امنو ایمانا مثل ایمانکم به ضمیر راجع الله به ضمیر الله راجع فین امنو کجری دی یهود ایمان راول مثل ایمانکم بالله به بالله کدی یهود ایمان راول بشاد ایمان ساسمانی په الله باندې فقط اهتدوا دا مانو بشد ایمان صاحب معیار د فرد ایمان نور خلق دی دا سبب د هدایت ته فین امنوا بمثل ما آمنتم به بزائد او دا ما مصدری وین امنوا بمثل به امنوا ایمان صفت مصدر محذوفه فین امنوا ایمانا مثل ایمانکم بالله ټول تقدیر دار نشو بچره دی ایمان راول پشان د ایمان ساس باندې په الله باندې فقط اهتدوا دا سره چې مخکې ذکر شو آمنا بالله ما انزل الینا وما انزل الى ابراهيم اسماعیل ټول اشاره فین امنوا بمثل ما آمنتم قد ایمان راول دا ایمان پشان ایمان ساس باندې الله پاک د اسماني کتابونو باندې د دې په سملار باندې شو دې اسلو زائد دے فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا کچری دی یهود ایمان راوړ پاو امور باندې جساس په ایمان چې امور مخکې ذکر شو آمنا بالله ما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم اسماعيل لا نفرق بين احد منهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن آمنوا بما آمنتم اسلو زائد فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا کچری دی یهود ایمان راوړ پاو امور باندې تاسو باندې بلک په نبی رسول الله باندې قرآن باندې چې ایمان بالقرآن په نبی نه دي کافر دي مؤمنان دي کجره مؤمنان په شان ایمان او ایمان ایمان بالقران ایمان بالنبي او ایمان د نبی رسول الله باندې نه صحیح لار باندې دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فإيمان راوړو بما آمنتم فامر باندې جساس ایمان د باندې فقد اهتدوا یقینا دي په سملار باندې دي وإن تولوا کجره دي راځو کو فإنما هو في شقاق یقینا دي په خلاف کې حق نه ته اخلاص وسیګا فسق فيكم الله کافي بشسال طرف ندي فار الله الله باندې یاد باندې عذاب راوړي هو سمعنا لما لا رسول قیامت اپارد بندگان در خصوص یهود نصارا در پویده په حال د ایمان صبغت الله دا تعبیر د دین د شوی دی دا تعبیر د دین او تعبیر د دین د مشاکلت دی دا مشاکلت معنوي دی حاصل دار یا سارا کې وجه څوک معشوق پیدا شو نو هغه به یو ټیم او هغه کې به رنگ باچو شر رنگ هغه معشوق به هغه کې غوپک تک ځل بشو ان سوال مساریه وسد سرانی وګرځیدل دا هغه پرد کې دا رنگ ظاهر رنگ مفید دی اصل حقيقي هغه د دین دی او سنت جناب نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اتبعوا صبغه الله تابع شي تاسو دین د الله ذات رنگ کې یسبغ صبغه الله ذات رنگ کې په دین د الله باندې ومن اصر من الله سوا څوک دی چې صلی الله علیه وسلم کې د الله دین د بل کې صد دین سره د دین د تعبیر په ذبحتن سره مشاکلتن شوی دی مشاکلت معنوي ومن اصر من الله سوا څوک دی چې صلی الله علیه وسلم کې د الله دین د بل چا دین کې سره د يهود نصارا ونحن له عابدون نحن له مسلمون ونحن له عابدون موږ خاص الله عبادت کوو نه په شان نصارا او جاغي او د يهود چوکات روزه ابن الله وقاتل نصار مسلم الله ونحن له عابدون موږ خاص الله عبادت کوو کې قرات وحاجون في الله وربنا وربكم
دعواكم وجعل قيتازم في الله في توحيد الله في الله في دين الله في الله في كتاب الله جعل قيتازم سب توحيد الله کی جدی انکار کوي په کتاب الله کی جدی کتاب انکار کوي وهو ربنا وربكم حالان کې الله دې رب زمونږ او رب تاسو ولنا مالک ولکم اعمالکم بکار زمونږ لپاره دې او اعمال تاسو خپل اعمال دې ونحن له مخلصون ونحن له مسلمون دامن غیر توحید ونحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون موږ خاص الله دې عبادت کوونکي ام تقولون ان ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب اسباط بلکې وای تاسو دروغ وایي يهود نصارا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اولاد كانوا هود او نصارا يهود ودا پر چې په يهود دین باندې نصارا ودا کړ د خپل باطل دین د مضبوطولو لپاره چې وو يهود یا نصارا یا دعوت يهود دا چې دا يهود او دعوت نصارا او دا چې دا نصارا دي قل ما الله قل ما انتم قل انتم عالم بالله تاسو په پیګر ک الله دې الله کو پیګي چې يهود دې ذات کله راغلي او خرص راغلي ابراهيم عليه السلام ډېر مخکې تر شي دا غلط دعوی کوي انتم عالم بالله تاسو پیګر ک الله ومن ازلم من قدم شهادت عنده من الله تو ډېر ظالم دي دا چې جبر کې شهادت عنده چې معلومه طرف د الله نه وما الله بغافل ما تعملون دلنا به خبر واسنه چې تاسو کوي تل کومه دا یا تمکه در شو تل کومه دا یاد د فاض زیات تاکید او رد يهود باندې تل کومه قد خلت لها ما کسبت دا له امت چې تل شوی دا غیر پر بد د اعمال چې مخکې کړی دي ولکم ما قسم ساس بار بد د اعمال چې تاسو کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون تبوس نشي دې په بار د امر ساس کې ولا تسالون عما يعملون تبوس نشي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی بیان د مسائل اربعه مهمه مسئلہ توحید اولا فاجسل آیاتنا منقسم الى ابواب ثلاثه باب اول کے شل آیاتنا بیان د فرق ثلاثه کی دیم باب کی مرکزی مضمون یا ایها الناس اعبدوا فاغیمان فی ذات الله عقلی و دلیل وحی رد منکرین لرسالت او مرتابین فی الكتاب بانی توقیف المنکرین بشارت للمؤمنین جواب شبهه د مشرکین صداقت د کتاب بانی کذا الله کتاب نشته د معمولی سوزله چراغ بار ته ول ذکر کول شي دا جواب ان الله لا يستحي ذرم سلام ما بعوضه بیان د نعم اربعه بعد الدلائل یو نعمت چې موجود نه الله وجود ترا او سید نشته مشتکړي دیم نعمت منافیر دنیا میں استاس اور فار پیدا کو بیولی لا خبر نہ بنے دریم استاس نے کہ موجود اللہ دے فرشتوں گرزاو بیول خلاف کوئی تاسو نو سنورم داغل لغو شو اللہ تبول توبیو کو فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ بیت تمر دیباب ذکر کئی فتخویف و بشارت سرا دریم باب کی خطاب خاص پس خطاب عام خطاب خاص کی دریف لیتید یہود و تحریف کی اتبار حق پر کل عمل دریم صاحب حسنہ بالمقابل ملان صبر صلاة ایمان بالاخرہ دارنگی دا خطاب مشتمل فاتو اوامر باری فصلور و نواہی باری یہ خطابات ستا خطاب اول کی اتنے مطلع در اغبتین تتمد خطاب بالبشارت دریم خطاب کی دریف لیتید آباو دیہود لقص الوحود حیل بحکم الہی کی قتل النفس تنور موجودہ یہود تحریف منافقت تقلید دارا و یہود اختصاص فرسول فرنجرت فوری وقال لن تمسنا النار الا ایاما معدودها اور تتمد خطاب ذکر گئی بالتخفیف والبشارت دریم خطاب کی ذکر گئی انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی تنور خطاب کی انکار من الانبیاء السابقین تنورم خطاب کی انکار من حاصل النبی دوارو خطابین تتماج گیوشا دی حورام کی بالزجر والتخفیف فقم خطاب خلاصہ ما سبقا جیب حسین کی مسند رسالت فدفع الشبہات و تسعو ساول شبہ فی اتیاد جبریل جتاد جبریل وحی راولی جب فرشتہ عذاب دا کہ فرشتہ رحمت چب کئی علیہ السلام دے حضر وحی راولی لبک مدل اداغی جواب قل من قال عدو لجبریل حاصل دا جواب ان واتاب من اللہ هذا اللہ پر حکم راغلی ازا سولم سے دشمنی کوئی اغدا سی کتاب روال چی مصدقا لما باکم لاکو قابل دوستی رہی قابل دشمنی رہی دا سی کتاب روال چی بشار المؤمنین و خدل للمؤمنین بے ساس دشمنی وجہ صدا دریم اعتراض سلیمان علیہ السلام سلطنت چریدر فسحر ماری دا معلوم شجی جائز دے جاغی جواب ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا دریم اعتراض سحر جائز دے کہ فرشتوں بدل اگلے نوباو زلال داغی جواب نوباو زلال ملک یوبا بالحارث و ماروت لاول سحر راغلے ولکد ما رفع بسرت کی کراغلے ون ابتحارت الا وانا حرف فتنه رب اعتراض من توظیفی بھی
شیانو خضری دے تو دا سیدی دی داغے جواب لا یا الذین آمنوا لا تقولوا رانا وقولوا انظرنا صحیح ذکر اور صحیح وظیفہ کوا چاہے کہ شرکی الفاظ دی منقول وی هغه وظیفہ چې شرکی وی هغه منقول دی مبهم الفاظ کی هغه کوا چا کر بدر یا الذین آمنوا لا تقولوا رانا وہی مشتبه الفاظ وانظرنا او ای تاسو سی الفاظ اذا به تراس مسئلے در سوال تو خپل حیران دي حکم کې او دا کې سبا دا خلاف کې دا جواب ارسل بلات الرسالات بخير من حاصل الله بارك يفعل في ملكه كيف شاء استاذ ملک سے اختیارات دی یہ جو جرا کوئی الله بارك يفعل في ملكه كيف شاء فقم اعتراض وقال اتخذ الله ولدا مشركين ولا عباد ساده سلوري داغي بي جوابات یو سبحانه زيد سبحانه بل له كل له قانتون بديع السماوات والارض اذا قضى فإنما يقول له كن فيكون بهو اعتراض وقال الذين يعلمون الكتاب تو وایا کسان چې دیږي موږ سره الله په خپل ذات خبر وکي لولا يكلمنا الله تعالی آیا موږ سره ذات خبر وکي ادم موجوده پیش کې جواب كذلك قالوا الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم وحسن الله الاساس والاعتراض بخارو کافر کړو اساس اعتراض د بخارو کافر اعتراض یو دی ځکه تشابهت قلوبهم موجوده کفار ذل مشابه لاغي صفه اراده بالکار کې اعتراضات مشاهدي به تفريد رسالت فصدفه شبهات السبعون الا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بمسلمات الثلاثه فما بين اتم اعتراض ادوم اعتراض کې اول امر مسلم دا توحید بنیاد التوحید اساس هغه مسلم شخص ابراهيم عليه السلام جو کړی دی ورته شرکونه وی ذهب امر مسلم دا پیغمبر مبشر ابراهيم عليه السلام دا دعا کړو دې دا جلاله ګورو دوفارا ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم به تاسو دې خلاف کوي دریم امر مسلم ابراهيم عليه السلام ټول انبیاء او سره ابراهيم عليه السلام چې تاسو باندې شخص مسلم دې وصیت دې وسلې کړی تاسو دې خلاف کې وصا بها ابراهيم بني ويعقوب يعقوب عليه السلام ابراهيم عليه السلام سره دې وسلې وصیت کړی دې دې راته اعتراض اتم اعتراض د منافقین او د مشرکین او د يهودو په اتفاقی طریقې باندې په تحویل قبله باندې تحویل قبله او د هغه جوابات بیان څلور حکم او حاصل دار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه باندې سمکه هغه جان اسکارا نو توجه د هغه بیت الله ته او بیا کله چې بدری برابرې تراغه بیا باغور شو په تحویل الی بیت المقدس تو جواد کې راځي شپږ رسول الله سبحانه نبی رسول الله بیت المقدس ته کله بر ابن عازب له روایت ده بخاری کې راځي متعدد مقامات کې 16 17 او 17 شپږ رسول الله سبحانه بیت المقدس ته الله امر باندې وکا بیت المقدس ما تغیر مامور شو په تحویل لکه په دې آیاتو کې روان دي په تحویل الی بیت الله باندې او کله چې تحویل وکا بیت الله ته اعتراضات شروع کو سيقول صباح اسلام کے بعد ذکر کئی مشرکین مکہ بعد ذکر کئی اہل کتاب بعد ذکر کئی منافقین اور سیدار جواب دے یہ ټول باطل پرست تھا بشر فار حق پرست باندې هر قسم باطل پرست په خپل بیت کې خلاف یو په حق پرست یو وی لکه سبا کفار غوري مومنانو ته یو ځای په خپل بیت کې اختلافات شری واغی خپل اختلافات چدي او میرا نه چدي ټول اعتراضات شروع کړو مشرکین اعتراضات شروع کړو چې زموږ قبله ته راوګرځیدل زموږ دین بمبني ورورو او اهل کتاب اعتراضات شروع کړ هر اعتراض بیل بیل وګوره د انبیاء او قبله پر خو درا دا بخاری قبله د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام هغه پر خو درا منافقین او اعتراضات کول چې به خپل حیران دي یو طرف ته مخ کوي سبب طرف ته مخ کوي سیدا چې سبحان ولات عام کفار دا به کفر او اصل کې حکم د تحویل لالو راغله خو مخ کې لا زړه کوي د مسلمانانو د نبی رسول الله یا تاسو حکم را روان دي چې حکم د تحویل قبله دی په دې کې وتا سبحان کفار قسم اعتراضات کوي ما والله ور قبلتهم التي قالوا عليها وذي اعتراضات میں گھبراوی گئی وہ چې اعتراضات میں گھبراو شو مسئلہ فیدی تب چې مسئلہ سنت شروع کی او پاغي باندې ټیک شي او درت بدعات شروع کی مسئلہ توحید شروع کی نو خطاب قسم اعتراضات کوي هغه بنیان باندې اعتراضات کوي هغه عوام قرن عامل باندې اعتراضات کوي منافقین وی بنیان الله روکه کړی دا او بنیان باندې اعتراضات کوي چې دا نوې مسئله راوړي دا عوام قرن عام اعتراضات کوي فلانه سابق شا فلانه قیس شا فلانه اشتره وهاوی نه پیږي دی پیږي منافقین وی منسوق دا منافقین څوک
کو مسبسبین میں جوړ شي مولیان لا لار وکړه کړی دا لکه تاسو حدیث در به کار کوي د غیرت بچیا د دنیا په حقیقت ځان کوي چې هر څوک لا نشي ورکولای او د دین په حقیقت باندې ځان نه کوي به کې لار وکړي کی یعنی دا قسم اعتراض نو سوا صحیح مبلغین باندې د توحید او صحیح متبعین سنت باندې ورته کول کې شرک بدعات باندې بل اعتراض کیږي دا اعتراض دیو جنا مخه الله ذکر کوي دا به ذکر کوي مسلمانانو چې کله تاسو په دې مسله شروع کوي نو په دې ټینګ باندې شي قسمه قسم اعتراضات منافقین مشرکین او دارنګ ناکار مليان او اعتراضات کې خو دې مسلې باندې ټینګ باندې کوي دیو جنا تقریبا 3 سره بار ولوا وجوهكم ولي وجهها دا مسله ډیره سخت ده نو دا بار ذکر کوي چې ټینګ شي په دې مسله باندې سيقولوا سبحان من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لذا جواب بيقف او كما قال ان هر مترس په مبلغ باندې په سید الګر باندې اعتراض کې حاضرې کما قال بچي دي سيقولوا سبحان زل جواب بيقف او كما قال خلقنا والله تجوار والديو من امرا القبلتهم التي كانوا عليها داخل قبلينا چې ودي باغيبانه او بیت المقدس القبلتهم التي قبلة چې ودي باغيبانه یو جواب اجمالی كل الله المشرق والمغرب یو جواب حکمت كل الله المشرق والمغرب دا الله په اختیار کې مشرق او مغرب دې موږ د جهاد تابع دي موږ الله د حکم تابع او الله د حکم مشرق د کې مشرق او مکه او الله حکم مغرب د کې مغرب او مکه او کمین او شمالي د جهاد تابع دي د الله د حکم تابع او چکب جهاد الله حکم کوي موږ باغی جهاد د مکه دا اجمالی جواب قل لله المشرق والمغرب هو دا الله په اختیار سره کې مشرق او مغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هدایت کوي او جان چې وږي بدل دلار صحیح باندې وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سنجم ساسو قبلة بهتر کړی دا نور قبلة دار کې الله تاسو بهتر فدا کړی وكذلك جعلناكم أمة وسطا ګرځولې موږ تاسو أمة وسطا اکثر مفسرین ذکر کوي او دارې اهل لغت او اهل لحاظ خلیل او دارې امام قطرب النحوي عليكم وسطا عدلنا دارې معنا کې خيارم سجاج معنا کې خيارم وكذلك جعلناكم أمة وسطا ګرځولې موږ تاسو ټوله عدل انصاف والا دود دا بیاولا چت نور اممنا دارې دا بیاولا قطا د ټولو امتون نشت ګرځولې موږ تاسو امت وسطا عدلا خيارا ټوله عدل انصاف والا او خيار او لمبه مخاطب پرې ور صحابه دي وجنه د امت اتفاق د علماء او چې صحابه كلهم عدول صحابه ټول چې عادلان هغه مجدد صاحب چې صحابه تنقید کوي دا هغه وایي چې صحابه كلهم عدول ځان کله استا ثابت شپه دا پر باندې تنقید معنا سره تنقید خو په راي باندې کې دی وجنه چې هغه ضعیفي یاد رو جنوي ضعیف یاد رو جنوي دی وجنه چې په نقصان دی حدیث کې راځي واهي الحديث متروك الحديث كذاب لقد ذکر کې چې هر کله صحابه ثابت شو یا په حق توجه باندې دین هغه سید نبی رسول الله کو قرآن دې کو حدیث ته او کله معذور قصد دروغ نوې په نبی رسول الله والسلام باندې نو وجه ورود د وحید نه نبی د تنقید معنا سره د تنقید مقصد خو پرواد بر حفاظت دین دی نو په صحابه تنقید صرف تنقید صحابه دی سوچ باغی تنقید گئی د صرف تنقید صحابه دی وجه حتی کې اهل سنت والجماعت دفل کوي دا القف ما شجر بینهما صحابه درمیان کې چې مشاجرات خلافات راغلي دا بچړي دا سره چې تاسو په ضروري کې دا حالت چي القف ما شجر بینهما قتل قتال راغلي کړي هغه اجتهادي وره زګه د فرق ورته چې صحابه بدل کې تنقید صحابه چتران شي مشاجرات وچړه القف ما شجر بین ټول محدثین ټول فقها هغه دا ذکر کوي القف ما شجر بینهم ځان بد ډول د مشاجرات صحابه را بلکې مجالس الابرار والا ذکر کوي یو سړی په منبر باندې د حسن حسین او دارنګ دا واقعات ذکر کوي او په هغه ترکیز صحابه راځي دا واقعات په ډنډا سلطانی باندې یې سب ډنډا ورکول پکاري په سلطنه سلطانی باندې د باندې کول پکاري په ډنډا د سلطانی باندې دا د سلطانی باندې بل کول پکاري په ډنډا باندې بل پکاري چې راکوشه دې منبر نه چې مشاجرات صحابه چې د به کتابونو حجاب کوي او داغي چې خصوصي تنقید او قصانات دی هغه جمع کوي او به چاته پیش کوي هغه کسان ته چې پرتو وکړي کله جوړه نه حرام یاردا کارجات د پېښ کې چې دا وګورئ شاد صحابه دا د دې مقصد سوا د تنقیس نه بل څه سوا تنقیس صحابه او كذلك جعلناكم امه وسطا عدلا دانی غدل موږ تاسو ټول انصاف والا خيارا ورا ټول مخلوقات او ټول کې
لتكونوا شهداء على الناس تاسو عادلان شي دي ځکه شهادت کې شرط دار عادل دي لتكونوا شهداء على الناس چې شي تاسو کوي کون کې خلق باندې الناس برات او سابقه څنګه روایت کې راځي چې شي تاسو کوي کون کې خلق باندې دې لتكونوا شهداء على الناس چې شي تاسو کوي کون کې فرصت تعبیر باندې تعبیر وتو تعبیر باندې وحلم مجران دلته کو چې تاسو کوم مدیر چې تاسو ته نبی سره سوال چې تاسو تعبیر در سوال چې موږ دې در سوال لتكونوا شهداء على الله چې شي تاسو کوي کون کې خلق باندې په ابلاغ دې کې هغه ويكون الرسول عليكم شهيدا شي په خبر پتا سره گواه کب چې مریض القلب دی د دې زمانه جبريان ورته ویل کیږي هغه نصوصي صریحي آیاتونه چې په لبد علم غیب کې د نبی رسول الله او په لبد دې کې چې حاضر ناظر یو الله دی افریدي او دا متشابهات مسلمانی یو اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ذي كامل مصداق د زمانه بلی له متدین دي اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من نبی رسول حاضر ناظر څه دلیل دی دا دلیل دی چې بیا بر بشهادت کوي وجه ويكون الرسول عليكم شهيدا او شاهد شهادت على سيد جواب حاضر وي چې په دې امت باندې نبارو بدا چې هر ټول کارونه د امت چې حاضر ناظر دي دا یو جواب الزامي لکه چې شهادت کې تاسو په خیال باندې دا ضروري شي نبی دا امت حاضر ناظر دی واده پیغمبر نو امت لتكونوا شهداء على الناس دې څه وځي کې او درګور حافظ نه باشه دا چې دی وجه ته ثابت دی چې نبی سب حاضر ناظر دی به ته مت حاضر ناظر دی به ته په امت کې دغه ته حاضر ناظر دی نو تعامل خلق ټولو کې امت شهدا دي زبیر بکال چې ټول اعمال خلق دي امت معلومي دا یو جواب الزامي د شهید د بیان مقام کې بیانول کې لکه بیانول کې چې نبی رسول الله د امت بیان کوي صحابه او صحابه به تابعین دا معنا دا او دا معنا شاهد القادر ذکر کوي په تفسیر د سورته مزمل کې یو شاهد علیکم بیانول کې بتلانے والا معنا دا ويكون الرسول علیکم شهیدا شباب پیغمبر بیانول کې په تاسو با تابعین ته بیان کوي او هغه تاسو بیان کوي زبانه شهید ګور شهادت على الله شهيدا سبحانه الكل حق بيانول کې دي خلق ته تابعين دي ساسو خطر شړایلا ويقول الرسول عليكم شهيدا او شو پیغمبر بیان کول کې تاسو دي ذکر نبی رسول الله والسلام وصیت کړو حجۃ الوداع کې د عرفات مقام باندې او مینا مقام باندې الا هل بلغت خبردار کوم احکام چې ما باندې ما راغلي ما تاسو ورسره فليبلغ الشاهد الغائب څنګه ما تاسو احکام درول سوال د الله فليبلغ الشاهد الغائب موجود په دې مقام کې د ورسې احکام غیبی رضا فليبلغ الشاهد الغائب محمد بن سیرین متابع وي الله سبحانه و تعالی رحم کې چې کوم سید ته نبی رسول الله په هغه سید تر سوال چې موجود نو موږ د احکام راورسل فليبلغ الشاهد الغائب دوباره دا ويكون الرسول عليكم شهيدا شو پیغمبر کوي شو بیان کول کې تاسو ته څلورم معنا رد اعتراض دی لا شهید دبرت شهید مصدق للامت لکه څنګه حدیث کې راځي فرض قیامت وی جواب له مع امت یو کما قالو علی السلام سر وتر او سر شی او بحاضر بشي الله وت کو کې چې تا دې قوم د سر سوال هغه یو د قوم وت کو کې د قوم چې تاسو د سره کړه هغه چورلټ برګر شي چې بسر ګملې درې او غریب حدیث سره کار کور کړ دې چې موږ اډو دې درې نو علی السلام د الله چې دا قبول کړ شو دې موږ دې سره نه ساګه واشته په دې سره برغه یو غواب شته ساګه واسو دې اخیری پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت فیجاو بهذه الامه دعوت براوت سے شو گواہی مو کی امت نوح علیہ السلام بارے نوح علیہ السلام دی قوم تعالی حنیف سکار دعوت ورکړو نو اعتراض کی تاسو موږ څنګه گواہی کوي تاسو هو موجود نو دې رسول اغله سي لا دې رسول تاسو اغله سي موږ باندې گواہی تاسو صحیح نه او موږ رسول تاسو نه موږ په پیغمبر باندې کتاب راغلو چې دا قران درسل کتاب پدې کې موجود او چاره دې سکار البصره الا 50 عام لحدیر سوا کار دعوت موسی علیہ السلام دی قبر سوال الله بداغي گواہی قبول کړي لا حاضر ناظر معلومه دا چې خبر ته بل یقین په نقل سوال سي هغه باندې گواہی چې صحیح الله ويكون او پیغمبر به
تصدیق وکي چې زما امت رښتیا وایي. معنا دا شوه لتکونوا شهداء علی الناس چې شئ تاسو ګواهي کوونکي په اممو سابقو باندې ویکون الرسول علیکم شهیدا چې پیغمبر تصدیق کوونکی ستاسو علیکم په معنا د لکم د اصل کې اور بجاره بعض معنا د بعض راځي په دې صورت کې ویکون الرسول علیکم لکم چې پیغمبر تصدیق کوونکی ستاسو د ګواهي ویکون الرسول علیکم شهیدا وما بل کچته حاضر ناظر واخلي نبی رسول الله والسلام دا لازم نه ده د دې هغه معنا ده چې کومه معنا سورته لسان مصطفی ده یا گواهی شه په دې امت باندې گواهی شه معنا لاره نو په هغه اعمال چې کوم نبی رسول الله لیدلي دي نه چې په ټول اعمال کې لیدلي کې موجود هغه سورته نساء یو ترتم نمبر آیات سورته نساء یو ترتم نمبر آیات وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حديث كرادي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما نبی علیہ السلام چې ما ته قرآن و چې زه وارم ما ول چې څنګه زه ولل پتا حلال کې او قد انزل علیک قرآن پتا راغلی ته افسر فقال چې موږ وکیلا ته موږ ته ویل فقال دا چې افضل قرات وکي نبی علیہ السلام ما ته مزرا کې چې قرآن وارم زما بسر درسا شروع کړ دا ول نبی شروع کړ په سبب د امر د نبی علیہ السلام کله چې دې آیات کریمه تلاوت شه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ترکه به حالت به سختي حالت کړي چې راول مقصد هر امت باندې گواه خپل پیغمبر وجئنا بك على هؤلاء شهيدا راول مقصد على هؤلاء په دې امت باندې گواه نو بعد نبی رسول الله ما ابن ام عبد بس کا اے عبد الله چې ما بس کړه چې ما وکړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فایذا اذا وتذرفانه نبی رسول الله د سرګرو کې روانه وی اقول کچرزما الله گاو ګرځي اقول کما قال اخي عبد الصالح زما خبره کوم زما ورور نیک بندا چې کوم خبره کړی دا کومه اده صالح السلام خبره کوي اشاره کوي دا وګوره په سورته بایده کې هغه جواب بزور کوم کمال الله ته خو سو کې دی او مبارکي لکه څنګه چې زما ورور د صالح السلام کوم جواب ورکړی دی سورته مائده پاکه ګوره هغه جواب دې بریلیو چې شهید د جهاد نازل دی دا زما هغه جواب ورکوم کوم جواب چې زما ورور عبد صالح علیه السلام کوم جواب کړی دی سورته مائده کې سورته مائده ما قلت لهم الا ما امرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله باندې دې تبل خبره مگر کوم چې تابعت امر کړی پاګه باندې چې ودې عبادت کې دی والله چې ما رب دې ساس رب دې وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وقلت عليهم خبر دې کې نه فرانه چې حاضر ناظر دې نبی رسول الله اقول كما قال اخي عبد الصالح صالح السلام وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم زبدي باندې وما گواہی کول کې څوک چې بده کې موجود ما فلما توفیتنی کله چې تاسو فات غواړئ کوم تر رقیبانه باندې دغه ما په حالات او په بار دی باندې وکاله کل شهید شهید حاضر ناظر یو الله دې بار شماري گواه هر شماري ذکر ذکران رضا هغه بار چې کوم نبی رسول الله موجودګي کې شوی دا بار لکه نبی رسول حاضر ناظر دی او بل تحقیقي جوابدار کده بار شریک بریه ذکر کې او دې له صفات سره زوري سره چې نبی رسول حاضر ناظر دی بشمار رسول صلی الله علیه وسلم رسول سره تعارض راغی لکه وخت کې منصور کې ذکر کړی د شریف العالم کې چې بشمار رسول قرآن کریم دارات کې بلف دی مطلب د ټول مخلوقات او د انبیاء له فردن اجماعا د انبیاء له نفي علم غیب فردن د انبیاء له علم غیب د ټول مخلوقات له نفي علم غیب دا نصوص صریحه الا بریدي بریان او داسې کزله بلکې نگهبان یو الله الا الله على كل شيء رقيب الله دې بار چې نگهبان